आयत नंबर 115 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु खास अल्लाह लारा तरफ द मशरिक दे वल मग़रिबो और तरफ द मग़रिब दे। फ़अयनमा तुवल्लू पस कम ख्वाच मख अड़वे तासो फसम्मा पसा तरफ ता वजहुल्लाह ज़ात अल्लाह पाक दे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह पाक वासिउन फराही को उनके अलीम पोय दे। वक़ालू वैदे इत्तख़ज़ल्लाहु लिवलिद अल्लाह पाक वलदन औलाद। सुब्हानहु पाक दे शान अल्लाह औलाद निवलुना। बल्लहु बल्कि दलरा दे माहा सोफिस समावाते चिफासमानुनु की दे वल अर्दे फस्मुकु की दे कुल्लुन दाटुल लहु अल्लाह लरा कानितून आजिज़ी कौन की दे। बदिउ समावाते नाशना पैदा कौन के दासमानुनु दे वल अर्दे दज़मकु दे वैदा कद्वा हर कला चे फैसलो की अमरन दयो कार फइन्नमा पस बेशका यकूलु वाइलहु आयता कुन शा फयकून फस्यगा। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। पदे आयते करीमा के अल्लाह पाक तसल्लीवर के मोमिनानो ता चे कमज़ेम सोग द दिन कार त न प्रीक दी नो बस केने मा आगा ज़ैना बलजे तलाड़ शे। रबत द मख के आयत सरदा चे मख के वे दाखलक द जुमातुनु न मुसलमानान मन की दे आयत की वी कदलत दे मन की द खुदे लो या दुनिया दा बलजे तलड़शा मशरिक दा अल्लाह दे मगरिब दा अल्लाह दे। और यादवें दा आयत नाजिल शवे दे पबारद तहवील द किबले के समतलब महबूब अलैहिस्सलाम चे करे द मक्का हिजरत को मदीने ता न चूंकि मज़ाफ़ातों के यहूद बवसेदल और द यहूद क़िबलवा बैतुल मुक़द्दस न महबूब अलैहिस्सलाम दा अल्लाह पर हुक्म बांधे शपाड़स या वल्लस म्याश्ते मुंज को बैतुल मुक़द्दस था। लेकिन द महबूब अलैहिस्सलाम दजला अरमान दाओ चिज़ बैतुल्लाह त मुंजुकम नो अल्लाह पाक दा आयत नाजिल को चे वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब दा इख्तियार हो द मशरिक व द मग़रिब अल्लाह तदे। लिहाजा महबूब अलैहिस्सलाम ता अल्लाह हुक्म को चे मखद बैतुल मुक़द्दस नरावाड़वा बैतुल्लाह ता नो महबूब अलैहिस्सलाम बबिया मुंस को बैतुल्लाह था। और दाऊ संगा लगजान कोई के
مثال دا بیت الله دی، ورپسې مسجد نبوي دی مثال دا په یو طرف کې دی، بیا د دین شاته بیت المقدس دی مثال مونږ د دې طرف نه خانه کعبه ته مخکو، یعنی د خانه کعبه نه چې هغه طرف ته ودرې کې نو بیا مخستا داسي، نو بیت المقدس د بیت الله نه هغه طرف ته دی، نو محبوب علیہ السلام به بیت المقدس ته منځ کو، نو چې کله الله پاک حکم وکړو د ماسپهین په منځ کې 2 رکعات بیت المقدس ته کړو، بالکل الټه مخراواړو بیا بیت الله ته، نو الله ذکر وی چې مغرب او مشرق دواړو اختیار چاته دی د الله پاک ته، او مسجد قبلتین ورتوی کم کې چې د قبله د اوریدو یعنی تحویل قبله حکم راغلی وو چې تاسو مخ راواړوي، محبوب علیہ السلام تعالی حکم کو بیت الله ته مسجد مدینه کې شته دی، یو میراب مثال داره چې کمړمبه او ناغه بر داسې صرف یو نشانی جوړه کړی دا نشانی، نو دا بیت الله او بیت المقدس دا بالکل اپوزیٹ دی، یعنی بیت المقدس هغه طرف ته بالکل الټا بیا بیت الله ته محبوب علیہ السلام تعالی حکم کو چې بیت الله ته مخ راوړو، نو ځکه الله دا آیتونه نازل کړو که يهود اعتراضونه کی چې مخ کې بیت المقدس ته منځ کو اوس بیت الله ته منځ کی، الله پاک وی که بیت المقدس ته مخ کړو که بیت الله ته عبادت هو زما کوي، تاسو هغه طرفونه کوي، د طرفونو اختیار دا ټول د الله دی، نو ولله المشرق خاص الله لره مشرق دی، والمغرب او مغرب دی، نو یو دا کدیزه کې مسوک د دین کار ته نه پریږدي بل ځای ته لړ شي، د خدای لوی دنیا دا طارق ابن زیاد چې کله په سپین باندې حمله وکړه نو د سمندر نه پورې وړېدل، کشتو ته تیلې ورته کو ویس وزول، فوج ورته واپس بنزو ورته وی نه هر ملک ما ملک خدای ماست، دا خو د خدای ټول ملکونه د خدای ری، بس چې کم ځای و زمو خدای الته موجود دی، نو ولله المشرق خاص الله لرا مشرق دی، والمغرب و مغرب دی، فاینما تولوا پس چرتا چې مخړوي تاسو پسم وجه الله اغه طرف تا قبله د الله دا، پسم وجه الله اغه طرف ته ذات د الله دی، پسم وجه الله اغه طرف ته رضا د الله پاک دا، فضائل اعمال کې شیخ زکریا رحمت الله علیه ذکر کړی دا واقعا، حجاج ابن یوسف ډیر لوی ظلمونه کړی دي، یو پوسترګې به د خلکو نه استي پلکونو یعنی خلق یې په خپل لاس باندې څه کړی دي، امر کړی دي، صحابه شهیدان کړی دي، تابعین، او د ټولو عجیب دا چې په دې قران د زبر زیر هم هغه لګولې دي، او دومره لک حافظو د قران چې یو ابي ورته یو پیروي وی خدای دې داسې روکا څنګه چې په قران لومبي 15 سپارو کې کلا لفظ نشتا، کلا یو لفظ دی، داسې لږ سوچ یې کو او داسې کو وی ابي که په 15 سپارو کې لومبي راوتی وي سر مې نه وخو، دونه کلک حافظو د قران، نو دو سعید ابن جبیر رحمت الله علیه دا تابعو پس اختلاف بس دی راوستو مخامخ ځان ته ودرو ورته وی ستاسنوم دی هغه ورته وی سعید، د سعید معنی د نیک بخته بلا ته پوسونه هو بس غلن مقصد دی، نو ورته وی سعید د سعید معنی دا نیک بخته، نو دی حجاج ابن یوسف ورته وی ویت شکی او شکی ویل شي بدبخت تا، نو دا سعید ابن جبیر رحمت الله علیه ورته وی زما پلار او مور خپویدل چې مال دا نوم کې خورو، نو دی حجاج ابن یوسف ورته وی تا وجنم ورته وی صرف یو 2 رکعاتو بس 2 رکعات مونږ کوم بیا مې وجنا، نو دو قبله ته مخ کو او وی انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض،
زه هغه ذات طرف ته مخ کوم چې فطر السماوات والارض اسمانونه او ځمکې دی پیدا کړي دي. نو دې حجاج ابن یوسف وی دا مخ ول د قبلې نه واړوي بیت المقدس طرف ته کې وی د عیسایانو قبلې طرف ته کې. نو سعید ابن جبیر رحمت الله علیه دا آیت وی ولله المشرق والمغرب، الله لره مشرق هم دی مغرب هم دی. حجاج ته بیا غوسه ورله ورته وی پزمکه پړ مخې راواچوي چې څنګه پړ مخې راواچو نو هغه وی منها خلقناکم د دې ځمکې نه الله پیدا کړیو وفیها نعیدکم دې ته به دوباره ځو ومنها نخرجکم تارة اخرى او دوباره به روزو. نور ورته غسل ورلا جلات ته وی سر تی وها سر یې تی وها دومره بې درېغه وینه ته تلې وه انتهایي. طبیبان یې راوغوښتل وي دنه خو دومره وینه تلې ده. طبیبان ورته وی د ده په زړه کې د ویښته برابر ستا یره او د مرګ یره نه وراغلې. څوک خو چې مثال ته ورته وی تا اوس وژنه وه هغه د وجلو نه مخکې وجلې شوي هغه ټوله وینه پکې وچه شوي وی ده کې یره نه وه ځکه دې دونه وینه تلې وه. نو مقصد دا چې کله یې وله مخ د قبلې نه واړو نو دا آیت یې ورته وي ولله المشرق والمغرب، الله لره مشرق هم دی مغرب هم دی. فاینما تولو پس کم خوا چې مخ اړوئ تاسو فثم وجه الله هغه طرف ته رضا د الله ده. فثم وجه الله هغه طرف ته ذات د الله دی. فثم وجه الله هغه طرف ته قبله د الله پاک ته. ان الله بشک الله پاک واسع فراخي کوونکی دی علیم پوهه دی. او یو کس مثال ناشنا علاقې ته تللی یا د غرونو منځ ته تللی او مونځ یې کو قبله ورته نه وه معلومه نو دی به ړومبې تحري دي ته وي کوشش به وکړي نور ته به وګوري یاره نور هم پرېوتی و چېرته مسجد معراج ته به وګوري مسجد هم نه بیا به دې اندازه خپله ولګي چېرته قبرونو ته به وګوري نو خپل کوشش به وکړي نو چې ګمان یې راشي دې طرف ته قبله ده نو هغې طرف ته دې مونځو کې. اوس د مونځو کو تیاره وه قبلې او چا ورته چې تا خو داسې مونځ کړی قبله خو دې طرف ته را لیکن ده کوشش کړی بس د مونځ ټیک دی. او هر چې مسله د نفلو ده د ګاډي کې روان دی یا په سورلۍ باندې ناست دی هر طرف ته چې سورلۍ مخو یا د ګاډي مخو دې پکې نفل کې بس دا ټیک دی. اینما تولو فثم وجه الله کم طرف ته مخ کې ذات د الله دی قبله د الله ده. خو هر چې فرض مونځ دی د هغې دپاره به بیا تحري کوشش کی چې مخ قبلې ته کې. ان الله بشک الله پاک واسع فراخي کوونکی دی علیم پوهه دی. وقالو اتخذ الله ولدا دا رد دی په یهودو او عیسایانو باندې. دی عیسایانو به دعوه کول او یهودو چې لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا جنت ته به نه داخلیږي مگر هغه څوک چې یهودي وي یا عیسائی وي. الله پای باندې رد کی ها جنت ته دعوی د جنت کوي عقیدې مو د شرک دي او لہذا شرک والا به جنت ته نه داخلیږي. عقیدې د شرک څنګه ده وقالو وایدی اتخذ الله لولد الله پاک ولدن اولاد. یهودو بوی عزیر علیہ السلام دا اللہ پاک زوی دے عیسایانو بوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک زوی دے. مکه مشرکانو لیم خوان ورکڑو وی دا پرشتے دا خدای لونه دی. نو اللہ پاک وی عقیدی مو دا شرک دی او داوی دا جنت کوي. اتخذ الله ولدا نیولد اللہ پاک اولاد. اوس دیزه کې یو خبره ده یو د تولید الولد مطلب داره چې اولاد د چانه پیدایی یو د اتخذ الله اتخاذ الولد اولاد نیول مثال د چانه پیدا ده هغه ته تولید الولد وی. یو کس ته وی مثال ته زمازوی دا پزوی باندې نیول دی. د مکی د مشرکانو د دی عقیده دا نه و چې دا عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نه پیدا دی بلکې دا خپل نازولی نیولی دی.
خپل نائبان یې نیولي دي. د دې عقیده دا وه اتخذ الله ولدا، دی په نازولتیا سره نیولي دي، یې په نائبانو سره نیولي دي. او د دې مطلب دا و لکه دې ځای رشد القرآن لیکلی دی، تفسیر رشد القرآن کې علامه اسید الله صاحب، چې د مشرکانو د الله پاک نیکان چې کم بندگانو، مشرکانو د الله پاک نیکانو بندگانو ته د الله پاک نائبانو ویل چې دای نازولی دي. څنګه به وي دوی د خلکو مشکلات لري کوي، حاجتونه پوره کوي، په هر څه علم لري، تمام حالاتو نه خبردار دي او د هر چا سوال اوري او داغو سوال پوره کوي. دا چې چاته به وي دا د خدای نائبان دي، نو د دې په باره کې به دا عقیده لرله د هر څه نه خبردار دي، د خلکو حاجتونه پوره کی، مشکلات یې حل کی، د خلکو سوال اوري او د هغوی بیا مدد کی. لہذا دا عقیده د شرک وا. اوس هغه خلک د خپل وخت نیکان خلک وو، خو لیکن دا دومره خبرې هغوی پورې تړل، دا عقیده د شرک ده. نور که یو سړی نیک دی نو هغه بس ټیک ته الله سره مرتبه ده، خو لیکن دی د خلکو حاجتونه پوره کی، مشکلات خلکو له حل کی، د خلکو د حالاتو نه خبردار دی، د خلکو سوالونه اوري او بیا د هغوی مدد کی، نو دا ټیک نه ده، دا عقیده د شرک ده. نو دا دی به چې وی عیسی علیه السلام د خدای زویری یعنی نازولی دی، دته په کائنات کې یو عیسی ورکړی را چې دی د هغې اختیارمند دی. نو الله پاک د هغې 15 پرت کې جوابونه وکړل. وقالو وایي دی اتخذ الله، نیولی دی الله ولدن اولاد، یعنی نازولی نائبان. نمبر 1 جواب کی اللہ پاک سبحانہو، پاک تے شان دا اللہ دا اولاد نیولونا. اللہ اولاد تا د سره حاجت نشته دی. او بل دا چې تاسو عیسی علیه السلام ته وایې چې دا د خدای زوی دی، نو هغه خالق دی، دا هو مخلوق دی، مخلوق د خالق زوی څنګه کیدی شي؟ دویم جواب بل له، بلکې هغه لرې دی، بل له بلکې هغه لره ما هغه څه دی فی السماوات چې په اسمانونو کې دی، والارض په ځمکو کې دی. بره چې اسمان کې کم مخلوق دی، لاندې ځمکو کې دی، دا ټول د هغه غلامان دي او غلام د سړي زوی نشي کېدی. که په مخ د ځمکې عیسی علیه السلام دی، که عزیر علیه السلام دی، یا بر اسمانونو کې پرشتي دي، الله وی دا زما ملکیت دی، دا ټول زما غلامان دي او غلام د مالک زوی نشي کېدی. غلام وي. نو ځکه الله دویم جواب وکړو بل له، بلکې د هغه په اختیار کې د هغه غلامان دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، والارض او په ځمکو کې دي. دریم جواب کلون دا ټول چې کبر دی او کلاندری که په مشرق کې او که په مغرب کې، کلون دا ټول له هغه الله لرا قانتون عاجزي کوونکي. علماء معنی کی مطیعون تابعداری کوونکي. عیسی علیه السلام هو د خدای د تابعدارۍ حکم کړی چې زم تابعداریم تاسو هم تابعدار شئ. عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام تمام انبیا دا هو د الله تابعدار وو. نو چې څوک عاجزي کوونکي هغه الہ نشي کېدی، د خدای زوی نشي کېدی. بل جواب بدیع السماوات ناشنا پیدا کونکے دا اسمانونو دے والارض د ځمکو دے. بدیع ستوی یو ابداع دا، یو خلق تے، مونږ وایو خالق. ابداع دی توی چې د یو سیز ماډل نو، نمونه نوا، ماده نوا او الله پاک پیدا کو دیتا ابداع وای. اسمان میټیریل نو، د اسمان نمونم نوا، د ځمکې او د کائنات نمونه او ماده نه وه، الله پیدا کو. دغه ذات ته بدیع ذات وایي، ابداع دی ته وایي. او خالق څه ته وایي؟ خالق چې د مادې نه یو نوی شیز پیدا کړي دی ته خالق وایي.
لکه د ساس کی د اوبونه دا انسان پیدا کو د دخ کا د ماده شول او انسان یې ته پیدا کو نو دې ته بیا خالق وایي. نو بدیع السماوات ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو دی والارض او د ځمکو دی. نو وګوره اسمان څه نمونه نه وه، ماډل نه و، الله پاک داسې ښکلی پیدا کو. نو چې کوم ذات په ان پن کې ناشنا کارونه کولی شي، نو که تاسو وایي چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی ځکه الهه دی یا د خدای زوی دی، نو الله وی د اسمانونو ځمکې هم ما بغیر مادو او نمونو پیدا کړي دي. نو دې ته بیا څه وایي؟ نو بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض د ځمکو دی. بل جواب الله کې وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا او هر کله چې فیصله وکړي امرن د یو کار فإنما پس بېشکه یقول وایي له وایي تا کن شا فیکون پس یغا. الله پاک د ارادي نوم دی وجود چې وی شا بس تمام کائنات یې پیدا کړو. نو هغه اولاد ته څه حاجت دی؟ په هغه محتاجي نه راځي، په هغه نقص او نقصان نه راځي او نه پکې احتیاج تا. نو الله پاک د اولاد نه پاک دی. فإنما یقولو پس بېشک وایي له هغه څیز ته کن شا فیکون پس یغا. یو دوه ملګري وو داسې روان وو د کیکر د ازغي ډېر غټ او ډېر تیرم یې. نو یو بل ته وی چې یاره د الله پاک په دې کیکر په دې ازغو تیر کول باندې سونه بلا وخت وستي، ځکه دا یو ازغی تیر کول. نا بل ورته مړه وی الله پاک ته سګرانه ده، وی الله پاک هو چې وی تیرو نو تیرو. دې آیت مصداق فإنما یقول له کن فیکون شا شیاغا تیرو نو بس تیرو. نو فإنما پس بشکا یقول وای له ایتا کن شا فیکون پس یغا. ولله المشرق خاص الله لرا مشرق ته، خاص الله لرا طرف د مشرق ته، والمغرب طرف د مغرب ده. فاینما تولو پس چرتا چې مخ اړوي تاسو کم طرف ته مخ اړوي تاسو پسم وجه الله هغه طرف ته ذات د الله ده، هغه طرف ته قبله د الله ده، هغه طرف ته ملک او ملک د الله ده، هغه طرف ته رضا د الله ده. ان الله بیشک الله پاک واسع فراہی کون کے دے علیم پوئے دے. وقالوا ایدی اتخذ اللہ نیولد اللہ ولدن اولاد نائبان سبحانہ پاک دے شان دا اللہ دا اولاد نیولنا. بل لہو بلکہ داغو پہ اختیار کرے، بلکہ داغو غلامان دی ما سو فی السماوات چې پاسمانونو کې دی والارض پس مکو کې دی کلن دا ټول له دی الله لرا قانتون تابیداری کون کرے. بدیع السماوات سناشنا پیدا کون کے دا اسمانونو دے والارض دزمکو دے. وَإِذَا قَضَىٰ ہر کلا چی پیسلو کی امرن دیوکار فَإِنَّمَا پس بیشکا یقولو وائی لہو آکارتا کن شا فیکون فسیغا. سبحان اللہ بحمد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. آمين آمين برحمتك.